به دا تمه او توقع کومه چې دا د صوبې زمونږ قامي چې څومره مسلې دي په دې موږ ټول یو پیج باندې یو. او جناب سپیکر حقیقت هم دا دی څنګه چې احمد ټولې خبرې وکړې، زه به هغه ریپیټ کول نه غواړم. دا چې کوم ظلم دی دا ډېر زیات ظلم دی. او پی ایچ ډي پي ته چې موږ وګورو نو ډېر کلونه وشو، زمونږ صوبې ته هغه فنډ نه میلاویږي، زمونږ صوبې ته هغه سکیمز نه میلاویږي، دا که په هر مد کې شي. او بیا دومره عجیبه خبره ده جناب سپیکر چې دا ملک چې دی دا موږ ثابتولی شو، دا پاکستان چې دی دا د پښتونخوا په وسایلو چلیږي، په وسایلو چلیږي. ستاسو به هم نظر کې چې تېر ورځو کې صرف زما یو توربیله ټرپ شوه، ټول پاکستان په تیارو کې ډوب شو. جناب سپیکر چې کوم ظلم دلته روان دی حقیقت هم دا دی چې زه نه وینم چې د دنیا په ځمکه پروت په یو ځای کې دا ظلم رواني چې دا د پی ټي آی نه که موږ زیاته ګیله کوو یا زیاته مطالبه کوو نو موږ یو امید په دې شکل لیده چې فیډرل کې هم د دې حکومت دی او صوبه کې هم د دې حکومت دی. موږ بیا بیا چې دا خبرې کوو د هغې غرض دا دی، زما خپله اندازه دا ده چې دا د چشمه کینال چې دی د هغې ټوټل کاسټ 190 بلین ته رسېدلی دی. موږ له دې مرکز دا پیسې نه راکوي، دې مرکز ته چې زموږ د دې تیلو په مد کې کومه فیډرل ایکسایز ډیوټي ده غالبا که زه غلط نه یم هغه هم 190 بلین ته اوس ورسېده. په کار خو ده ما بیا بیا دلته آفر وکړو چې دا کار یوازې موږ تاسو ته نه پرېږدو. پرویز خټک صاحب دلته وزیر اعلی و، خواجه آصف صاحب د بجلی وزیر و، موږ 4-5 میټینګونه هغوی سره وکړو. تاسو خو په 3 کالو کې د دې اسمبلی چې ما ووایي چې یوه جرګه جوړوو، د اسمبلی د ټولو پارلیماني لیډرانو یا د ټولو پارلیماني پارټو باندې مشتمل چې لاړ شو او هغوی سره کینو چې دی ته مشکل څه دی. تاسو دې ته وګورئ جناب سپیکر، که زه دا خبره وکړم چې زمونږ خلک په وړو کې ولاړ دی نه په هر وخت کې په قطار کې ولاړ دی. 90 کې زمونږ حکومت و، موږ په حکومت کې شامل وو، هم په هغه وخت کې مثال ته 88 ته راوالی هم دا پښتانه په قطار کې ولاړو. 85 کې غیر جماعتي انتخاب و، دلته حکومت و، په هغه وخت کې هم په قطار کې ولاړو. جناب سپیکر اوس دا ډېره عجیبه خبره ده چې دا دومره لویه ایریا موږ سره جناب سپیکر پرته ده. سکیم زموږ داسې دی چې هغه د ټول عمر دپاره موږ له ګټه راکولی شو، موږ له آمدن صوبې له راکولی شو، موږ دا غنم ایکسپورټ کولی شو. نن تاسو د میلیونو تعداد ته په خپله صوبه کې وګورئ، هغه د شمار دي، نیم بند دي، نیم کولاو دي. موږ هر کال صوبایي حکومت د غنمو په اخیستو یا په خرید باندې سبسیډي ورکوو. دا موږ څومره ورکوو دا منسټر صاحب نوی فکر خامخا اخیستی. جناب سپیکر دا داسې ظلم دی، دا داسې ظلمونه دي چې په دې خبره کول هم ګناه ده. څه به کېږي؟ دا پښتونخوا د پاکستان صوبه نه ده، دا پښتونخوا خدای مګر بل ملک صوبه نه ده. دا تپوس پکار دا دی چې تر اوسه پورې هاوس دا بریف شي. ما وختي یو سوال وکړو، موږ له د هغې سوال جواب دی نه راکوي. د دې سوال جواب دا نه دی چې دا کار موږ نه یې کړی، دا موږ نه یې کړی، دا موږ فلور آف د هاوس منو. موږ دا هم فلور آف د هاوس وایو چې د دې څیز یوازې تاسو ذموار نه یې پی ټي آی، خو دا زموږ حق دی، دا زموږ حقوق دي. په ځای د دې موږ تاسو سوچ وکړئ چې زموږ د دې صوبې بجټ ته تاسو وګورئ. تېر کال موږ یو بجټ پیش کړی دی، پاس کړی دی. موږ وایو چې د مرکز نه به دوره راځي، دې سیکټر کې به دوره راځي، دې سیکټر کې به دوره راځي، دې سیکټر کې به دوره راځي. تاسو هغه سیکټر یې وګورئ چې د هغې نه څومره راغلی. دا دروغ موږ ولې وایو؟ دا موږ چاته وایو؟ دا موږ څه له وایو؟ جناب سپیکر پکار ده چې موږ د خپلې صوبې خلک نور په خپله په تیاره کې ونه ساتو. جناب سپیکر او دا هغه فورم دی، دا هغه فورم دی چې موږ یو بل سره آرګومنټ وکړو، موږ کاونټر آرګومنټ وکړو، خو چې موږ د صوبې ولس ته دا نقشه چې دا واضحه کړو او دا صفا کړو. جناب سپیکر چې کله بیا دلته شوکت صاحب پاشي دا خبره مه کوو چې پښتنو سره ظلم کېږي
یا لکه زه به نه پاسم دا به نه وام دا کومه د خیر خبره ده چې زه کوم دا خو د غم خبره ده دا خو ګرانه خبره ده نه دې کېږي ورسره چې موږ نه وایو چې ظلم ورسره کېږي نن که زه دا تپوس وکړم چې د تېرو لسو کالو ریکارډ راغستل پکار دي چې د دې مرکز د بجټ نه په دې پنجاب کې 1600 کیلومیټره موټرویز جوړ شوي دي او زما صوبه کې 16 موټرویز جوړ شوي دي نن زما په صوبه کې په ممن ډیم جوړېږي د فیډرل بجټ نه جوړېږي یو بشر یو چوکیدار پکې د ممن ضلع نه نالي یو چوکیدار د هغه ډیم پیسې په کومو بینکونو کې پرتې دي د هغه ډیم ټیکې کومو خلکو ته میلاویږي د هغه ډیم کنسلټنسي چا ته میلاو شوې ده جناب سپیکر چې موږ د خپل کام وکالت نه کوو د خپلې صوبې نمایندګي نه کوو بیا دې ته به خوشحالي کوو چې جنډې به لګولي دې ته به خوشحالي کوو چې دفترو کې به ناست شو دې ته به خوشحالي کوو چې تنخواګانې به جناب سپیکر الو جناب سپیکر دا تاسو ته هم خواست دی تاسو سره ډېر لوی اختیار دی چې رولینګ تاسو ورکوئ جناب سپیکر تاسو نن رولینګ ورکوئ زه درته خواست کوم چې موږ یوه جرګه نن تاسو وګورئ د اکان مې خبر دی وکړه په اکان مې کې ایجین قاضي فارموله آئینی فارموله را نن زاړو په دې باس کې نه ځم چې ډاکټر حمایت صاحب د دې څوکۍ نه ولې لر کړی شو په دې وجه لر کړی شو چې دلته یې ماله د 4 کالو حساب وکړو د 5 کالو چې د ایجین قاضي فارمولې د لاندې نیټ هایډل پراپرټ زما مرکز ته 638 ارب روپۍ جوړېږي دې خبرې چې زور واخیستو په هغه باندې الزام ولګېد د کرپشن کړی د څه کرپشن کړی دا جرم دی افسران خو پښتانو خبره نشي کولی زه 5 کاله منسټر وم دا د یک خبره وشوه موږ بال ته لاړو د پنجاب سټینو چې و هغه به دوره وکالت کوو چې دوره وکالت زما د صوبې ACS نشي کولی دا هم زموږ د پښتنو بدقسمتي ده جناب سپیکر جناب سپیکر دا ټولې بدقسمتۍ زموږ دلته موجودې دي ستاسو نن دویم ځل دی چې تاسو په عهده یې آیا تاسو ما ته دا ویلی شي چې په 10 کالو کې به ته 35% مسلې د خپل حل کې جناب سپیکر نه شل کولی دا ولې خلک تا ته هم کنډل کوي خلک موږ ته هم کنډل کوي خلک حکومت ته هم کنډل کوي خلک ممبرانو ته هم کنډل کوي د کم څیز په وجه باندې چې موږ ټول شرمېږو د کم څیز په وجه باندې چې موږ ټولو سیاسي خلکو ټول عمر د یو بل په ګریوان کې لاس ورکړی دی موږ په هغه وجه ځان نه پوهه کوو چې دا د کم څیز په وجه باندې موږ جنګېږو جناب سپیکر موږ ولې جنګېږو موږ ولې یو بل شرمو موږ یو بل له ولې ګریوان نشلو جناب سپیکر موږ د کام دا خبره ولې نه کوو زه به بیا دا خبره کوم چې په هېڅ چا نه اسلام ګټي او نه په پاکستان ګټي پښتانې د لوږې ووجل د لوږې جناب سپیکر نن تاسو سوچ وکئ چې 9 ځله بجلي ګرانه شوه 9 ځله دا د بجلی د آئین 157 خو واضحه دی دا 158 هم واضحه دی دلته زما په پښتونخوا صوبه کې ما مخکې هم دا خبره کړې وه چې په 26 روپیو په 126 روپیو باندې موږ یو ډکیلو موږ وایو موږ به جنګلات لګو دا خو د کامن سنس خبره ده ته ورکه بونیر لګیس ته ورکه پردیل لګیس د اربونو کربونو ونې از خودرو دا پکې راوخلي چې خلک به ولې ونې کټ کوي جناب سپیکر او دا زموږ آئیني حق دی اوس 3 میاشتې وشوې دا حکومت یې ووایي چې دا 24 انچ پیپ 4 میاشتې وشوې چې د دې کرک د پنجاب ته کوم ښار ته لاړه آئین هغه ښار له دا حق ورکړی دی که آئین د دې پښتونخوا له دا حق ورکړی جناب سپیکر جناب سپیکر تاسو نن کرک ته لاړ شئ په کرک کې چې ګیس پیدا کېږي ګیس سړي څه کوي چې زنانه په احتجاج جناب سپیکر چې موږ د خپل وطن او د خپل کام د آئین خبره نه کوو جناب سپیکر دا به زموږ په پاټ باندې هم ډېره زیاته عجیبه خبره وي زه به حکومت ته دا ریکویسټ کوم چې نوی بجټ جوړېږي که تاسو ګڼئ چې موږ د دې هاوس نه قراردادونه پاس کړو که تاسو ګڼئ چې د ډیلیګیشن په شکل باندې حکومت سره مرکزي سره لیدل پکار دي کتل پکار دي جناب سپیکر موږ هغې ته هم تیار یو د صوبې په معاملاتو کې پارټي نشته که د PTI جنډه راخلی زه به یې راسره راواخلم او اسلام آباد ته به راسره ځم او د دې صوبې دا خبره چې دا به راسره کوو انشاءالله که خیر مهرباني